زما عزتمندو ان شاء الله العزیز د خپل بچو نیک او صحیح تربیت وکاو چې ان شاء الله زما استاد لور دا خور دا د بل کور ته ودیږي چې دا د بل کور قرآن نه جوړیږي کور ودانی جوړی شي اوس قرآن ډیری دی او کنه کور ودانی ډیری دی تاسو ته اوس پته ده دا وجه صدا دا قرآن ولې جوړی شوی د پلار پکور کې د دې ماشومې صحیح تربیت اون شو د پلار پکور کې د دې ماشومې صحیح ذهن سازي اون شولا زما عزتمندو پلار او مور لور واده کی او بیا د هغه لور هغه توجه خپل کور ته ساتي دا ورته نه وای چې بچیا اوس تا هغه کور شو ستا زمونږ سره اوس دومره واسطه پاتې نه شوله اوس د مور او پلار نم زیات حق د خاوند حق دی ته به اوس د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه نوځي خاوند به ناراضه نه پرېږدي خاوند به نه خفه کې خاوند ستا دپاره جهنم هم دی جنت هم دی نو دا خبرې او دا سینسازي او دا تربیت د خپلو لوریانو د خپلو خویندو کول پکار دي که نه پکار دي که نه په الله قسم دا زمونږ لوریانې دا خویندې دا اوس زمونږ له کیسې قطارې راځي وړه وړه خبره باندې زما عزتمندو د خپل خاوند هغه ورځ یو مسله ملګري راوړه او داسې غمجن ناستو مې ولې وایي ښځه را باندې طلاقه شوې ده مې هغه څنګه وایي ښځې راته وویلې چې ته په ما باندې طلاق یې ته په ما طلاق یې مې شابسې مې دا طلاق خو نه کېږي اوس واپس سړی چاره شو وایي ښځه مې هم خفه وه که نه وایي ښځې غوسه مې سړه شوله بیا یې باد کې ویلې چې زه مولوي صاحب نه تپوس وکړه چې دا طلاق شوی دی که نه دی شوی نو ما ورته دا اختیار الله سړي له ورکړی دی وجه څه ده چې دا سړی الله رب العزت په عقل باندې کمپلیټ او ښځه ناقص العقل ده دا ټولې ښځې خپلو نارینهو ته محتاج دي چې دا په هره خبره کې د خپلو نارینهو نه تپوس وکړي مشوره او د کم کور چې مشره ښځه وي تاسو دې قسم وایي تاسو دې قسم وایي ګورې هغه کور کې چېرته رشته ونه کوي چې په کم کور کې زنانه مشري کوي زنانه په دې اشاره پوه شوي که نه نه پکې لور ورکړي او نه ترې نه لور وکړي بس چې په کم کور کې د زنانو مشري به نه چلي د نارینهو مشري به چلي زنانه ما ته ډېرې غوسه اکثریت ما ته کالم وکړي ته دې زنانو پسې لګیا خیال دی نو زما عزتمندو ما ورته ویلې چې الله رب العزت زنانه ناقص العقل پیدا کړي دي دا زنانه به د خپلو نارینهو سره په هر کار په هره خبره کې مشوره کوي او چې نه کوي بیا به یې خاوند هم جاړي او دا به هم جاړي نو ما ورته ویلې چې دا اختیار الله خاوند له ورکړی دی او که چېرته دا خاوند د طلاق اختیار ښځې له ورکړي مسلې که ښځې له اختیار ورکړي چې بس ته خپل ځان ته زما طرفه تا ته اختیار دی ته خپل ځان په خپله باندې طلاق کړه که بیا هغې ځان ته په دې صورت کې طلاق وغورځولو نو دا به بیا په تا باندې طلاق شي ورنه هغه دې وایي په ورځ کې ډېر ځل وایي چې ته په ما طلاق یې ته په ما هغه دې تا ته وایي هغه طلاق نه کېږي دا اختیار الله سړي له ورکړی نو انشاءالله عمل به کوو د طلاق د لفظ نه به ځان ساتو زما عزتمندو ما ته وایي ستا 150 بیانات ما سره په موبایل کې پراته دي وایي الحمدلله د هغې د برکت هم زموږ زنانه لږې ډېرې سیده شولې نو ما ورته ویلې چې د طلاق خبره مخې ته راځي نو د هغې نه مخکې څه ډېرې خبرې دي چې هغه خبرې اول کراس که چې هغې سره ښځه سمه نه شوه بیا طلاق لاره اختیار کړه دا شریعت دی دا نه چې بس وروره و یاره پوه نه شوم او غوسه کې وم او دا چلو هغه چلو الله دې د دې خبیث عمل چې الله رب العزت ته یعنی ناخوښه دی جایز دی خو الله ته ناخوښه دی زما عزتمندو الله دې د څونه مسلمانانو کورونه وران دي د خپلو بیبیانو سره یعنی کورونه جوړ نه دي جنگ جګړې دي بې اتفاقۍ نه دي او د دې اثر په بچو باندې هم کېږي په کاروبار باندې هم کېږي په کور کې هم یو خباست جوړ شوی وي الله دې د هغې خپلو کې کورونه جوړ کړي الله دې خپلو کې مینه محبت پیدا کړي الله رب العزت دا څومره زنانه اوسه پورې بې نکاحونو او بې رشتې یعنې پیغلې په کورونو کې ناستي الله دې په بهترینو ځایونو کې الله پاک نصیبي وکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین